کې په کرسۍ کې ناست مشرانو او لاندې ناست د یونین ممبرانو او د کلي ځوانانو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن یو ډېر عجبه ښه پروګرام جوړ کړی دی چې په 15 کاله موږ په دغه سوچ چې نن به قوم راغواړو، نن به خلک راغواړو، نن به څوک شی نه وو. موږ په 15 کاله دغه معامله ته سره نه ورسوله. شاباس ته ورته وي چې په یو کال کې دننه یا تر دغه مخه تا نن ولس راوغوښتی، ولس ته د خپله کارکردګي ښکاره کړه، ولس د خپل مجلس ښکاره کوي، دا د عمر ښکاره کوي چې موږ هر څه کړي دي هغه ځای تر مخ دي، موږ نه شی پټ کړی دي نه موږ شی وړی دي، هر څه چې دی ولس خندا ته بیا موږ مخامخ ښکاره کوو چې موږ دغه همت کړی دي، دا مړانې مو کړي دي، دا شی مو راوړی دي. لویه خبره خدا ده دا د ستړي تربیې له مخه 15,000 ټنه مال له دغه غره ووتی، چا نه یې الفي راوړه، چا نه ولس ته یو شی ښکاره کړ، هغه خلکو یو ارتزاقي ګټه پکې کوله، هغه د ولس په شکل یا د دغه ډېري په شکل یا د دغه عزیزي په شکل هېڅ چا الفي نه راوړه. صرف ستا یونین دی چې دغه همت یې وکړي، د دغه خلکو ډېر وخت دی که لږ وخت دی درته راوړې، دا د یو خلک تېر شوی شوی. زه باید صاحب یې مصر کمیټۍ خوړله که شواب صاحب به ویلې قل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. زه تاسو ته یو صفا کلیر خبره کوم، ستاسو د هر ښه کار، ستاسو د هر د مړانې کار، ستاسو د هر کار د غیرت کار زه ملګری یم چې په کوم ځای کې مو غواړئ، په کوم ځای کې مو پېښوئ، مو در ثابت هم که چې بل واره پر ځوانانو هغه جوړ شو تاخیر زه ورته ودرېدم له هغه غورچېدونه زه توسل هم نه یم، خلاص پېښې مې ورته روانې دي. پرون دې ما زوی ته ویلي وو چې باید ته دا یې وکړه معافي واخله، هغه ویلې د بې غیرتیا تر تګ تر خلاصېدو د غیرت زیړ زه خوښوم، ما ته زیړ راکړه، مګر زه ما فکر وکړی نه اخلم چې موږ غلط کار نه دی کړی، ته موږ ته تړاو اچولی دی، نو موږ په دغه ځای کې ورته ټینګ یو، موږ به د دغه قوم عزت خیال ساتو، د دغه خلکو د عزت خیال به ساتو. نو نن ډېره ښه خبر ده چې ته رویاړو خلاص دوی همت مو وکړئ، دوی مړانه مو وکړه، دوی خواري مو وکړله. وګورئ له دې بعد هم دا یو ځای زه درته کومه چې هر ځای یو مسؤل کسر شته، هر ځای په کور کې پلار زوی شته، مسؤل کسر ورور شته. ته یې ډېر سوچ وکړئ زموږ پر وطن څه شی را روان دی، ښه نه به څا جوړه شوه، نن یې خالي پر شهیدانو ګرځو، پر مناو پر زیارت باندې څا جوړ شو، نن یې خالي پر شهیدانو باندې ګرځو. په دغه علاقه چې کوم را روان دی نن یې کلاسي پلان نیولي ده، سخاني پورې هم را رسېدلي. که دغه اور موږ ته ولوېدی نو که بیا موږ به پیدا هم ولاښه کړو چې زما ځوان چیرې دی، زما سپین ږیري چیرې دی. زموږ لپاره یوه خبره پکار ده چې موږ اتحاد وکړو، چې موږ اتفاق وکړو. که موږ په اتحاد وو، که موږ په اتفاق وو چې موږ مصر ته په مصر وکتل او مصر و کسر ته په کسر وکتل، یقینا بیا زموږ هېڅوک هم نه موږ دغه ځای بروای شي، نه موږ دغه هېڅوک موږ نشي مغلوب کولی، موږ به یې خپل عزت ومو یې خپله مځکه به مو یې. زموږ انګلیسي دی د دې لاس ولاړ سعید عمر صاحب، هغه ما ته خبر ورته وویل ولې هغه زه یو خاص درته کوم په دا ګډه ایریا کې که د جنت ټوکړه وه هغه خانزۍ، که د عزت ټوکړه وه هغه د خاني ته د رور په لازۍ ته سره ده، که د مړانې ځای وه هغه له دغه ځای ته دغه ځای د اکشنۍ ځای دی. د خدای لوی دی که به اختلاف کوئ، د خدای لوی دی که به یو له بل سره دغه کوئ، اتفاق وکئ، دغه غلط خلک له میانه وباسئ، خواري وکاږئ، همت وکئ، خپل قوم بچاو کړئ، خپل ځان بچاو کړئ، خپله مځکه بچاو. نو که چېرې موږ اوس په دغه یو چې څو دغه دی څو اوس موږ په دغه یو چې 15,000 دي موږ هغه موږ بېلې کړي دي. ته همت وکړئ، پر الاټمنټ دعوا وکړئ، پر الاټمنټ ودرغئ، پر الاټمنټ څو زور ته که واسطې کې موږ مفاد ځاګي کې ملګري یو. دغه نه دی نه چې هغه یې کړه سودا راغله سوداګر سودا یې وکړله لیلا سره یو لونګې ورکړي لیلا ولاړه له خندا سره. موږ به دا ډول نه کوو چې په یوه لونګ ځو، موږ به دغه کوو، همت به کوو، موږ به له خلکو د خپل حق راوړو، پوره حق به راوړو، په 15,000 بې نه یې لکوو، په لوی خبره به یې لکوو، مګر دغه یو شی به له لاسه نه بردوله کوي اتفاق.
که مو دله وخوړل که مو یو په بل په سړي باندې فیسبوکان چلول په یو بل زموږ پروګرام دغه چلول هغه شی یې نه کوي د خلکو عزت وکړئ خپل همت وکړئ موږ به په خپل پروت چې په څه وخت مو وغواړي موږ ستاسې لپاره حاضر یو موږ ستاسې لپاره ستاسې د خدمت لپاره حاضر یو الله تعالی ده ستاسې ځوانان موږ د خمزۍ والا پر دې ګلو د خدای برکت کېږدي او د غیر همت درکړي نن زموږ پر پروګرام سر خلاص شو اشفاق په ډېر تفصیل دا مجلس وکړي موږ هم چې په کوم ځایو کې یو څه هغه درلود یو شکوک شبه هم درلوده هغه یې ګډه راورکه کړه ته د خدای عزت درکړي ته د خدای خوشحال لري ته د خدای ته توفیق درکړي چې د دغه قوم عزت وکړي او دا اکثر ټاټوبې چې زموږ پاتې دی دغه موږ به شاوخوا له بدابنۍ وساتو له بې اتفاقۍ وساتو له غلط کاریو وساتو په سایدګۍ کور ودان د یونین ډېر شکریه ادا کوم او دلته ناست خلک دغه ډېر شکریه ادا کوم سایدګۍ کور ودان مهرباني ماته اجازت راکړئ چې پر لپاره وایم